ولا آمین البیت او بحرمتی مکوئے دا قصد کونکو البیت الحرام چې دا بیت الحرام قصد کړي د بیت الله شریف قصد کړي بیت الله شریف تزي نو د دې به حرمتی مکوئے د دې به حرمتی دادا چې دی تاسو د بیت الله شریف نه منع کړي ال د پرې نه د حج عمره د پاره د دې به حرمتی ده ولا آمین او مو د قصد کونکو به حرمتی کوي البیت الحرام چې د بیت الله شریف قصد کړي وي یبتغون چې دوی غواړي دی لټي دا چا چې قصد بیت الله شریف کړي دی یبتغون دی لټي فضلا من ربهم د خپل رب فضل رټي ورضوان او د خپل رب فضل او رضا لټي یعنی د حج او عمره خالص ته الله د رضا د پاره کوي او ال د غزي خپل رب رضا کوي نو دا خلق متنګوي دي ته لار م بندوي دي ته پلار کې رکاوټ مو جوړيږي او کو دي تاسو منع کوي نو دا تاسو د دې تعظیم نه کوي بلکې دا تاسو د دې بی عزتی کوي بی حرمتی کوي نو د دې ممانعت راغلي و اذا حللتم هر کله چې تاسو حلال شي د احرام نه مهدا تیر شوی دي چې تاسو کله په حالت احرام کې نو ښکار بنه کوي وزدلته کې وتا ترکبي پوری بخکار نه کوي نو الله دلته اجازت ورکو چې و اذا حللتم هر کله چې تاسو حلال شي یعنی احرام کولو کې نو فاصطادوا بیا تاسو ښکار کوي استحبابا اصل کې علمی باسخو امر دا د پاره د وجوب راځي د واجب کېدو خودل ته دا امر دا استحبابا دی د مستحب والی د پاره راغلی یعنی الله فرمای فاصطادوا تاسو بیا ښکار کوي دا نه ده چې خامخا بخکار کوي خو تاسو د اجازت میلو شو کو ښکار کوي نو ښکار کولی شي فاصطادوا تاسو ښکار کوي ولا یجرمنکم او ورود نه پاری تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم ان صدوکم دا چې تاسو یې منع کړی وی عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدوا دا چې تاسو زیاتی وکړئ اصل کې پشپغم هجره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د 1500 صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه 1500 صحابه ور سره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمره قصد وکړو د مکه مکرمه قصد وکړو چې لاړ بشو عمره به وکړو د مدینه منوره نه خو چې کله د حدیبیه مقام ته ورسېدل نو کافرانو غیر کړل کافرانو عمره ته پرې نه خودل ورته وی تاسو به عمره نه کوي سکال دا خو زمونږ به عزت ګڼل کېږي خلک یې موږ له پیغور راګي چې قریش دشمنان راغلی وو هغه بیت الله شریف ته پرې خودو او هغه عمره وکړه لہذا تاسو عمره نشئ کوئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته یو وجه راتلونکي کال لبراشو نو بیا راتلونکي کال بیا دی رااله د عمره قضا وکړه خو په هغه ټیم کې کافرانو دی عمره کولو ته پرې نه خودل نه د هغې د احرام خیال وساتو نه د حرم د حدودو خیال وساتو نه د هغې د عمرې خیال وساتو او نه د هغې د قربانۍ چې کوم څاروي د ځان سره راوستي د هغې خیال یې وساتو د دې وجې د مسلمانانو په زړه کې به خامخا جوش پیدا شي غصه به وله ورغلې وه نو هغې غصې د ختمولو لپاره الله مخکې ورته وفرمیل چې ولا یجرمنکم راودی نه پاری تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم ان صدوکم دا چې تاسو یې منع کړی وی عن المسجد الحرام د مسجد حرام د بیت الله شریف اسلام ارزه کې د عدل او د انصاف درس ورکړی دی مسلمانانو کله غلبه رااله نو بیا خو مسلمانانو ارسه کولی شو دی د بیت الله نه هم د کافران منع کولی شو او د دې سره هر قسمه انتقام ته اغستې شو خو الله ورله د مخکې نه چې کوم دی خبرداری او تنبیه ورکړله چې تاسو به هرګز چې کوم دی ظلم نه کوئ اسلام دا د امن نوم دی اسلام دا د انصاف او د عدل نوم دی دا د ظلم نوم نه دی تاسو سره چې هر څه کړي دي هر څه به ورته معاف کوئ تاسو په دې باندې ظلم نه کوئ دی به تاسو د مسجد حرام نه هم نه منع کوئ د دې نه به انتقام هم نه اخلئ نو مخکې نه مسلمانانو ته خبرداری وکړو چې ټیک ته تاسو سره ډېر بد کړي دي ستاسو د احرام خیالي هم نه دي ساتلي ستاسو د عمرې خیالي هم نه دي ساتلي او دغه رنګ د حرم د حدودو خیالي هم نه دي ساتلي خدا هر څه سره سره تاسو به چې کوم دی انصاف او د عدل نه کار اخلئ د دې نه به انتقام نه اخلئ نو الله ورته وفرمیل ولا یجرمنکم او راودی نه پاري تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم غصه د یو قوم ان صدوکم د هغه قوم
ان صدوکم چې تاسو یې منع کړی وای عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدوا دا چې تاسو ظلم وکړئ په دوی باندې ان تعتدوا چې تاسو دشمنی او دا غصه راوپاري او تاسو د دې باندې زیاتې وکړئ د حد نه تجاوز وکړئ داسې به نه کوئ د دې نه الله د مخکې نو ته خبرداری ورکړو